په د امریکا کې یو سنگر و دا څه ورته وایي دا سندرې به وي څه نوم یې مایکل جیکسن دی که څه شی دی هغه ځان لا هغه به دا په امریکا کې د سندرې به وي نو ډېره زیاته پیسه به یې ګټله ډالر یو د اربونو ډالرو مالک و هغه څه چل کړی دا یو مثال دی د مخلوق دپاره هغه ځان له مستقل بنګله جوړه کړې ده هغې کې به مستقل سپریګانې کولی چې جراثیم پکې رانشي او چې ځان له مستقل ډاکټران ساتلي وو دا انټي سپیشلیست دا د سترګو دا د ګردو دا د دماغو چې چېرته به ته جس کې به دا ډاکټران هم ځان سره ګرځول چې که ما ته ټوخی ولګي د ما ته سترګو بیماري چې ډاکټر ته موجود وي او داروګان به ځان سره ګرځول بیمار نه دي ځان سره ګرځئ او دا جیبه درته ووایم ځان سره کسان ګرځول چې که زما سترګه خرابه شي نو چې ته ماله سترګه راکړې اب ورسره ګرځېده په بیه نیولی و که زما ګرده خرابه چې دا ګرده راکړي او که زما بل شی خراب چې ځان سره 15 کسان په تنخواه نیولې په پیسو نیولې ډوډۍ هر څه د جاس کې به ځان سره ګرځول ولې که داسې ځای کې زما سترګې ته نقصان نه ورسي هغه ته به خبره کړې وه پیسې واخله ماله به سترګه راکړې دومره ډاکټران دا اندامونو والا ځان سره ګرځوه اندامونو والا او سپریګانې او چا سره به بادشاه سره چې به ملاقات کو نو لاس کې به دستانې وي چې د بل د لاس جراثیم راته ونه لګي او مخ به پټ کړی چې د بل لاس جراثیم ماته ونه لګي او ذات نه تورو تور تورې ځان له پریشنونه کړي ځان یې سپین کړي سپینه سرمنې په ځان د پاسه اچولې او بادشاهان به د هغه سندرو ته کېناستېدل او کور محل جراثیمونه لګي ناجوړه نشم بیمار نشم لیکن 50 سال په عمر کې د دنیا نه لاړ نه ډاکټر بچ که نه د زړه ډاکټر بچ که او زکام ټوخی ورته ولګېدو زکام د ټوخي د لاس آخرت ته لاړ نشي بچ کېدی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده خلاصي نشته حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ناست دی یو بوډا سړی ورسره ناست دی د ابراهیم علیه السلام عمر دې وخت کې 200 کالو ته رسېدلی دی بوډا سړی ډوډۍ خوري لاسونه داسې رپي سترګې رپي او خوله رپي او داسې جلقار کوي زلزله چې په سړي راغلي او ډوډۍ چې خولې ته واچي اتې لاندې غورځېږي اتې په دې جامو باندې او په دې ګیره راغورځېږي ابراهیم علیه السلام ډېر زیات پریشان وشي خدای دا عمر رسول الله مبارک فرمایي نبی علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر خدای د داسې عمر نه مې ساته چې بچیم پې تنګي او ښځم پې تنګي او لوړم پې تنګي او نوسان وسیم پې تنګي او جامې ګړبېږي او اوبه ته بیږي او خوراک پې په جامو بیږي اوهو خدای دا جون بابا نه تپوس وکړه بابا څونه عمر درې 200 کاله 200 سال اوهو خدای داسې عمر نه مې ساته ابراهیم علیه السلام و چې داسې عمر نه مې ساته بس هغه انسان نو څوک د مرګ فرشته وه او ته د مرګ د فرشتې په شکل شوه وی بس تا خو ګوره د ما والا عمر نه پنۍ وغوښته زم د 200 یم تم د 200 بس خبره خلاصه ده چې اوس د الله له ولیږم مرګ نه خلاصې کم دی دا موږ په غلط فهمۍ کې پراته یو ډاکټر له به ځم او دا به کوم او زړه اپریشن به وکړم ټیک دی علاج سنت دی کې به خو د علاج څه مقصد دی علاج تاله جون نشي بدلولی علاج فایده دا ده چې کم وخت د الله مقرر کړی چې هغې ته لږ په اسانه ورورسئ بې چغو ورورسئ په اسانه هغه ټایم ته ورورسئ نور په علاجونو په ډاکټرانو باندې ما یو ډاکټر په خپله دا خبره کوله هغه وی که زمونږ لاس کې جون زیاتول وی نو زه لیونی یم چې په 1500 روپۍ پیس تاله هفته جون زیاتوم ځان له ولې نه زیاتوم تاله په 1500 روپۍ پیس هفته جون زیات کړم میاشت جون تېر کړم ځان له ولې نه زیاتوم مرګ ډېر یادوي او مرګ ته رسول الله مبارک په خپله یو لقب ورکړ چې دا د خوندونو د خوشحالۍ او د خولې د خشته خوند د وجود د خشته خوند د خوندونه نړۍ او د ختمی د بسترې ګرم خوند ختم کی او په یخنۍ کې د هیټر او د نرم او خشته پوست قالین او د فوم او د تولې خوند ختم په اوړي کې د ایسی او د پکی خوند ختم او چې خشته خوراکونه سړی خوري قرمې خوري پولونه خوري غوښې چرګان خوري د هغې خوند ختم
د سترګو د لذت خوند، د خولې د لذت خوند، د غوږ د اورېدو د خوشحالۍ خوند ټول ختم، ارسو ختم. اکثرو ذکر حازم اللذات، رسول الله مبارک فرمای هغه سیس چې هغه خوندونه او خوشحالۍ او د انسان سکون او اطمینان دوړه کوي او ختموي، دا ډېر یاد کې. دا څه شی دی؟ الموت، دا مرګ دی. دا زموږ مخې ته را روان دی. ډېرو څیزونو کې خلک شک کوي، څوک د خدای وجود هم نه مني. بعضې ظالمان پیغمبران هم نه مني، بعضې جنت نه مني، بعضې دوزخ نه مني، بعضې کې قرآن نه مني. داسې به په دنیا کې څوک هم پیدا نه کړي چې مرګ نه مني. مرګ ټول مني. مرګ کې هېڅ قسمه شک و شبهه نشته، خامخا به راځي، هېڅوک ترې نه خلاصېږي. حتی انبیا او پیغمبران او حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ سکه غیله هم راله. الله قرآن شریف کې اعلان کوي انک میت و انهم میتون. تبام زه دا د مرګ سکه به تعالی هم راځي او دا امت او دا خلق به هم مري. افئن مت فهم الخالدون. دا کیدی شي چې تا غوندې لوی شخصیت هغه ته مرګ راولم، بل دې څوک جمدی پاتې شي. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، صحابو نه منله، عقلونه وتښتېدل چې دا چېرته کیدی شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ګونګ شو، حضرت علی بېهوشه شو. د حضرت عمر غوندې سړی چې هغه څومره بهادر و، په زړه کلک و، دماغو کار پرېښود او تورې راواغېشته او په منبر د رسول الله مبارک کېناست او اعلان یې وکړ چې واورئ خلق لګیا دی وی رسول الله مبارک وفات دی. دا منافقین دی چې دا خبرې کوي. انمري هغه د الله ملاقات لتلی دی کوه تور ته، وادي تور ته راځي به، او چې چا دا پروپیګنډه کړې ده چې رسول الله مبارک وفات دی، زما په دې توره به د خلکو نه سټونه وایي، کار نه کوي دماغ. واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه وخت د پیغمبر علیه السلام په اجازت لږ بار تلی وراغی. چا نه تپوس وکړ څه دي؟ خلکو ویب نه شو ویلی، عمر غوسه شوی دی. هر څه یې پرېښودل، جومات ډک دی، یو ځای خلک جاړي، بل ځای جاړي، بل ځای جاړي، بل ځای جاړي. نیغ لاړ د خپلې لور د عایشې بیبي کوټې ته. رسول الله مبارک یې وکت چې ویې کت د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه تللی، پې ور پرېوت او ښکلی که طبت یا حبیبی حیا و میتا. ای زما دوستا، ای زما محبوبه، په ژوند څه ښکلی وې او د وفات نه پس څه خشتی، څه ښکلی. والله لا یجمع الله، الله باک به تا کې موتتین، دو مرګ نه جمع کوي. بس چې کم مرګ دل الله مقرر کړی ادر تراغي، بعض باقی دی الله سره همیشه زندگی. او چې بیا څنګه راووت، عمر ته وی عمره کېنه، نه کېناستې ده. هغلته ودرېد، خلک ورته راغونډ شو، اعلان یې وکړ وما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخلی محمد صلی الله علیه وسلم، د خدای عظیم پیغمبر، عظیم پرستاده و لیږلی شوی د امت د هدایت. هغه الله دا منصب ورکړی دی. که دی وفات شو یا مثلا چا مړ که، تاسو به دین پرېږدئ واپس به دی؟ او که چا دین پرېښو چې دی خو لاړ او بس چې لاړ دین یې مو لاړ ورسره، نو د الله څه نشي کولی. الله به دې تپوس کوي او بیا اعلان وکړئ خلقه واورئ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. چې چا د رسول الله مبارک عبادت کو نو هغه لاړ وفات شوی دی.
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. که څوک د الله عبادت کوي نو الله جمدی دی، هغه نه مري. خبره خلاصه ده. ځکه و شاعر وایي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. که همیشه زندگی د بل چا نصیب کېدی نو د رسول الله مبارک نه زیات محبوب نیازبین الله ته خوښ بل څوک نو نه به دنیا کې همیشه جم دی. څوک دی داسې چې هغه له مرګ نه راځي، کائنات به ختمیږي. کل من علیها فان. اللہ اعلان کی قرآن شریف کے زمکا، کائنات، نور، سپومے، انسان، حیوان، فرشتہ، پیری، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سوک چش پہلے ہوئی دا ٹول ختم دو والا دی. سوک بپاتی کی گئی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اغزات بباقی پاتی کی گئی، مبارک چہرہ دا اللہ دا شان سره مناسب، دا اللہ ذات بباقی پاتی کیگی، اغلا مرگ بنرازی. نو مرگ دا سے حقیقت تے دے کے شک نشتا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہ تاسو پا غٹو غٹو بلڈنگانو کے او غټو محلاتو ته ورسېږې، زحل ته، مشتري ته او دې سیاراتو ته ورسېږې، بریخ ته او سپومې ته مه ګرځئ ای د امریکې او د برطانیې ساینسدانانو. دې دپاره اورېدلې مې دي، لیدلې مې دي چې دې کائناتو کې ګرځي، سپومې، نور، مریخ ګرځي، چکرې لګوي په دې سیاراتو کې. څه دپاره؟ اور که داسې ابو هوا چې ته پیدا شي که هغې کې مرګ نه نور مقاصد بیم پکی وی د دې سیاراتو نه. یو مقصد دا هم دی داسې ګورو ابو هوا او پیدام که ښه یو سیاره مو پیدا کړه چې هغې کې همیشه ژوند دی. الله وی مه کوه، نشته همیشه ژوند. اسمان کې همیشه ژوند نشته، ته خو سیارات یادې. وم اسمان کې همیشه ژوند نشته، ته خو سیارات یادې. و همیشه ژوند یو د الله د ذات دپاره دی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی واقع لکلی یو خزا بچے کے د معشوم کے د مالدار خزا وا، یو غلام دی نوکر دی، اغله پیسې ورکړې ور شمال د پساری نه دا دارو روړه. هغه داروی پکارو چې کم د ولادت نه پس د خزې د پاره یا د معشوم د پاره پکارېږي. دا غلام بار روت، یو سړی ولا مخې له ورغې دی غلام ته وی سکے وی د پساری نه دارو روړم. وی د دې ښځې څه وشو؟ سړی ورته وی غیبي سړی. وی لورې وشوه. وی یو خبره ذهن کې نوټ کا، وی دا جینۍ به سلو کسانو سره زنا کوي، بیا به د جولاګي د لاس مري. په دې هلکانو سوچ ونه کړه چې دا جینۍ پیدا شوه، دا دومره ګناهګاره چې سلو سره به زنا کوي او سل دام غرقه شو، سل نورم برباد کړل. راشه قصه خلاصه کا، بس سوچ یې ونه کړه ګنې چې الله فیصله خو څوک رد کولی نه شي. بس منډه کړې واپس کور ته، په ساري داروی پرېښودل، چاړې راواغېست او ټچ چې هغه ښځه یې په دا خېټه جینۍ ماشومه یې د مور غېږ کې په چاړو واله او یقین یې راغی چې زه بس مړه شوه او هلک وتښتېد. دغه اوس خو مرګ را پورې شو، غلامو مرګ را پورې شو، دا خو مالدار خلق دی، لاړ لرې چې ته بل ځای ته او هلته په الله فضل وکړ، کاروبار پیسې میسې خدای مالدار کو، تجارت الله هغې نه ښه مالدار کو، تجارت هغې نه ښه الله مالدار کو. او چاته ځان هم نه ښیي چې دغسې ما جینۍ په چاړهواله را تښتېدلې ما. مال ډېر شو، بنګلې جوړې شوې. هغه زمانه کې مریان اوښان ګډې چیلې ارسو شو، نوکران شو. یو ځل یې زړه کې سوچ وکړو ته راشه هغه کلي ته لاړ شو چې هغه ماشوموالی دې پکې تېر کړی دی او خلپوس یې دې پکې کړي دي. اوس به دې څوک څه پېژني، بله عمر شوی دی، چکر به ولګوم مو به وینم ما څوک څه پېژني. چې راغې واقعي چا پېژندنه دې کلي کې چکر ولګاو، هېچا هم نه پېژنده، ځان نه خو چا پېژندنه. یاره دا مې زوړ کلي، دا زوړ کور او دا زړې کوڅې په انسان ډېرې خوږې لګي. مونږ چې دلته د مخکې بادرخیلو کندې کې و چې لاړو سړک نه پورې غاړه
نو چې یقین وکړه ما به د جومات کې منځ کوم امامتي به مې کوله په دې جومات کې نو چې ما به منځ وکړو ډېرې ورځې به زه په کوڅه نه غوړلم دا زمونږ خپل کور دی تیر به وتم خوږې لګي هغه کوڅې نو دې راغی چې څوک مې پېژني نه راشم دلته ځان له بنګلې او نوکران او ځان له دلته سیسټم روان کړه یو ځل یې چاته ویرم واده مې نه دی کړی چې ته یو جینۍ راله وګورې نوکرانو ته وایي خو چې ډېره خشته خوبصورت دی یاره جي دلته یو جینۍ ده ډېره زیاته خشته ده او د دنیا خلک یې غواړي خو اوسه پورې نکاح نه ده شوې که دې خوښی طالع وکړو ډېره ښه ده وکړې جینۍ وله وکړه چې جینۍ وله څنګه وکړله واقعي خشته وه خوبصورته وه دنه په عمر هم کمه وه چې څنګه ښځه خاوند د واده یو بل سره میلاویږي او میلو شو د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و دې خاوند تپوس وکړو دا څه دي یاره وایي دا زموږ یو نوکر او زما مور ما ته وایي چې ته کله پیدا شوې هغه نوکر مې ولېږو دارو درملو له په ساري پسې هغه ظالم چاړه راواغېست ته راغی او ته یې په خېټه والی وتښتېد روک ته پته نه لګي او ته خو ما کیم له بوتلې خېټه یې دله وګنډله ته خدای جوړه کړی هغه پته نشته بس سړی خو پوه شو چې دا خو هغه ده چې هغه ما والی ده دا خو زه په مصیبت خو واوړېدم اوس به ورسره څه کوم او چې د ښځې په مصیبت یو ځل ور واوړئ خدای درته خیر کوي ډېر خلک داسې وي ګورې خفه کېږي ما جینۍ نه یې خوښه او پلار مور ورته وي دله یې کوم یو دا مسله ګورې واورئ د دین مسله چې د کوم هلک یو جینۍ نه یې خوښه مور پلار دی وله په زور چرې نه کوي دا زمونږ په دې وطن کې یو ډېر غلط رواج دی او دا زما خورزر او خامخا به کې پلار ورته وایي مور ورته وایي دا زما رویره ده او زما خورزر او خامخا به کې او دا تا له موږ په ماشوموالي ویلې ده هغه وایي نه مې ده خوښه ما ته داسې ښکاري لکه د خپلې خور دی وایي نه خامخا به کې نو خامخا ځان لیکې کاغه لیکې او ته نه کوم یاره بیا ځان له دویمه وکړه خو بس دا به خامخا کې نو دا ډېر داسې پېښ شوي دي چې بیا اکثر ما ته په دوبۍ کې ما ته په سعودي کې یو هلک راغی یو سړی زه په دوبۍ کې پاتې کېږم او زما د ترور لور ده او ما پلار ته ویې نه کوم منت مې ورته وکړې پلار مې چې خامخا به کې زما خورزه ده ما ځان لیکې که ما لیکې نه کوم نه مې ده خوښه ماشومه ما سره لویه شوې ده نه مې ده خوښه وی ځان نه بیا بله وکړه وی اقه جینۍ پلار را په نکاح کړی دی نو ما نه ده خوښه زه په دوبۍ کې یم په پاکستان کې ده اوس ما ته ویلي ځان له بله وکړه چې بله کوم پلار راته غټ غټې خیرې کې جنبه کې بله نو د خدای ظالمه رویره خو دې ټیک دی یو ځای ادې م غرق کړه او دا دې م غرق کړه رویره دې م غرق کړه او دا دې م غرق کړه نو دا قصې به یو قطن نه کوئ هلک نه به تپوس کوي دا جینۍ د لوکم خوښه دی که هلک وایي چې نه نو په زور مه کوه ځان له خو نه کوې ته خو هغه لکې رویره ځایې یا د ښځې رویره د ښځې خورزه ځایې یا خپله خورزه رویره ځایې ولې غرقې او جینۍ هم غرقې بیا سبا نه خوښه کور یې جوړ نه نو چې هلک له واده کې تپوس ته کوه جینۍ هم چې واده یې تپوس ته کوه مور دې تپوس وکړي مشره خور دې تپوس وکړي دله دې ورکوم خوښه بعضې وکړي ډېرې جینکو هلک نه خو اکثر دارو خوري مګو دارو یا نور دارو خوري او ځان مړه کړي دا ولې ظلم کوي خلک دغه رنګې هلک او جینۍ له نري په کار چې ځان له یو جینۍ خوښه کړي یا جینۍ ځان له هلک خوښ کړي او مور او پلار یې پې نه خوشحاله د شریعت قانون دا دی چې دواړه د یو مور او پلار او هلک او جینۍ د خپل منځ کې باهمي سلو کې مشوره دې وکړي په مشوره د یو جینۍ وکړي دا جینۍ ورکوي چې د جینۍ هم راځئ او د مور او پلار راځئ ګوره ژوند د هلک جینۍ تېرېږي نو هغوی نه تپوس پکار دی لیکن تجربه د هغوی نشته تجربه د مور او پلار نو هغې دې بې تجربې کار نه کوي مور پلار سره خامخا سلا مشوره دې کوي او چې در پیښه شوه بیا والله که ته خلاص شي دا خو داسې جال نه دی جال کب به د جال نه خلاص شي خو دې بلا نه بیا خلاصېدل نشته ځکه خو موږ بشیر جان ته وایو چې خدای ته وګوره نوم وانلې همدغسې ښې بهر کې زمارونو چې هغه وکته خو دا خو مغه بلا ده بلا شیشکه ده خو په غم خو زه واوړېدم ما خدا واله چې مسلمان ته خلاص شي خو په جنجال زه واوړېدم دی خو پوه شو جینۍ لا نه ده پوه وی ښه دا چل شوی دی وی او وی ښځې یو خبره درته کوم بس اوس ته د ما ښځی او زه ستا خاوند یم خلاصې نشته خو یو خبره ته کوم پټی به نه چې ته چا والې وی زه یمه تا د مور هغه نوکر زوم لاړم وتښتېدم او خدای ماله بلا دولت مال ګډه چیرې نوکران که هر څه را کړي دي او تا ولې والم د خدای ظالمه وی ما ته بار یو سړي یو خبره کړې ده خو ته به راته اوس ال وی
ما ته وی چې دا جنې به د سلو سړو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاسه مري. چا د لاسه؟ جولاګي. ما چې راشه دومره پلیته جنې خیجي قصه خلاصه کا نو ما هواله اوس د خدای را طرف نه مقرره او ته جوړه شوې ما له خدای دا مقرر کړو چې د خدای مال دا تاسو کرم هټول عمر نوکري به مې کوله. رښتیا ووایه تاسو له سره هغه بدعملي کړې ده که نه؟ ای سړیه پرېږده دا خبره دا مه چېړه. نه اوس خو زما ښځه ال به وی ما ته چې والي سړي دروغ ویلي ما ته که رښتیا یې ویلي ما په حقه والي که په ناجایزه وی رښتیا را باندې وی ټکې درته ویلي دي ما په شمیرلې سل سړي ګنده کړي دي ګناه مې کړې ده او ته مې رښتونې یو د پاسه سلم خاوند دی بس هر څه چې شوي دي شوي دي خدای را پېښه کړه. خو ما ته دا ویلو چې د جولاګي د لاسه به دا مرې تا له داسې یو محل جوړوم چې هغې کې جولاګي خو څه کوي چې مچ او ماش هم پکې را دننه نه شي. یو قیمتي محل یې وله جوړ کړو دروازې پردې هر څه او په هغې مستقل نوکران مقرر کړل چې دې ته به ماشې میږي او مچ هم نه راځي جولاګي خو به ټول به وجه ده چې جاله جوړه نه کړي او پکې دا دننه هم نه شي. نوکران یې ونیول یو ځل ښځه خاوند دواړه په کټ کې ملاستي یو جولاګي په دیوال ګرځي دا غټ غوندې جولاګي وي که ستاسو خیالي نو د کونې سره یې شاته یو غټه غوندې غونډس کې غوندې وي داسې یو شی وي دا ګرځي دا جنۍ دی خاوند ته وی دا شی درته یاد کړی چې دا زما مرګ برادره لاسئ وی اوس ګورو چې ما وجنې که دی وجنم. دا جنۍ ورپاسېده کیړی را واخېسته او په هغې یې غوزار وکړه هغه څه لږ غوندې ولګېد په ځمکه را پرېوته چې را پرېوت کیړی په خپو کړه خپی پرې راښ کا قدرت یې تیاهي ته ګوره د جنۍ دا نوک زخم و دا ګروت یې معمولي غوندې د نوک دا غاړه زخم وه هغه زهر رالل په هغې کې ننوتل هغې نه کینسر شو هغه جنۍ د هغه جولاګي د زهرو د لاسه لاړه مړه شوه. قرآن اعلان کړی دی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که په غټ محل کې